زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ صحابي دا زید ابن حارثه رضی الله عنه معصوم غلام خرڅېدو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په هیبه کې ملاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بوسېدو دې اصل کې د کور نو ورک شوی او خلکو نیوالو خلکو د غلام جوړ کړو خرڅو پلار یې بس ډېر زیات خفو ډېر غمګین او د په جدایي کې به اشعار وي چې زیاده تو چرته زما له خو ستا بس کوم دی خفګان کوي زما سره ستا بس کوم دی غمګین دی او زما بچیا کته ما ولیدې او که ته په پیسو باندې ماته ملاوي دی زما د خپل ځان خرڅ کما خو زما ته حاصل کما زما کته ما سره په جنگ ملاوي دی زما ستاسو لپاره و جنگي کما زما د خپل وجود ټوټه ټوټه کما خو زما بچیا زما ته حاصل کما او زه ستا به عشق دایم ستا په محبت کې دایم پلار په سم لیونه شو چرته د دوه علاقې خلک راغلي دی په ولید ولدا چې کله ولیدو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وطن کې مدینه منوره کې چې کله ولیدو نو دا خلک لاړ او پلار دی ولوي تاسو دلته جاړه او خفګان نه کوي ماشومل ده مونږ لیدلې دي دوه ځان سره دنیا هیبه او سامان وغیرہ راوغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بارا او چې مونږ دا مونږ د خپل ماشوم زید راکی کله چې داخله کړاله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل را ورسېدا په تاسو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور مبارک معلوم چې کله رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازه وټکوله زید راووت زید چې کله راووت تر یو پلار دا زید د پلار طرف ته ورمنډه کړه پلار غاړه په جوړا شو بده خو جوړل د تر یو دمو جوړلاو ناس دی وسره نو وې هغه ستاسو کوم مشر دی هغه مالک دی هغه راوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار تشریف راوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناستو خاطر مدار او هر څه جوش هغه دې جمله د خپل بچي ځان سره بوتل غواړي د خپل بچي زید ځان سره بوتل غواړي اوس دونه مو د پس پلار میلاو شوی دی او ژوند د غلامۍ دی دا زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو بچي دی زید دا پیژنې او دا ما پلار دی دا څو د زما تر دی وې زیدا تو سره د غواړي جو زد قشان دی پرېده مزه وسره او کچری د ازید لنه غواړي نو ګورې زه په زور باندې سره نه لګم دا اختیار هم دې ماشوم لور کو دا ماشوم سوال د پلار مینا د تر مینا یقینا ډېر مو د بعد میلاو شي دا خپل پلار ته وکړه پلار ته بچي ستا پلار یې تر ته وکړه بچي ستا تر یې ما دې بچ خفیو دا پلار ستا بچي لیونه شي دا بس اشعار وې ګنځي بکسو کې ماشومان نه نشي ځان ته رانږدې کې دا زید دی بل رانږدې کې نه تلی دلې دا پلار مخه بګو زید رضی الله تعالی عنہ کله پلار د ګوري کله تر د ګوري او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د او एकदम پاسه او چې پاسه دو د هغه ځبینه ورمنډه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګاړې ورکړه وې زما بابا جان زما تنه بګار زما ترنه یقینا چې تاسو ما لپاره ډېر محترم یې لیکن دا دومره لوی هستی ده چې دا زنه شم پرې کول د مال چې کوم مینه راکړی دا هغه مینه مال پلار نشي راګولې هغه مینه مال مور نشي راګولې کوم چې مال محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم راګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان درنځدې وای اولینه زما بچی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول خپل لقب ورکو د پلار نوم یې ولورکو زید ابن محمد د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم او علماء لیکي چې په دې کائنات کې د ټولو نو خيار ماشوم دا زیدو د خيار ماشوم چې دومره غټه فیصله کړی دا پلار خو به بیا میلاو شي او د پلار مینه دم بیا میلاوي دي شي لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم هغه محبت او د نبی علیہ السلام هغه تعلق هغه ور بیا نه میلاوي ځکه چې د صحابیت غټه مرتبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اوسېدل